الرحیم. زه د دې نشریاتو په ذریعې سره قوم ته دا پیغام او د دې خپلې حلقې مسلمانانو ته پیغام ورکوم چې یعنې هغې کومه په دغې الیکشن دوران کې کوم د جوش جذبې او مینې محبت اظهار وکړه او خپل کثرت رای د مولانا حافظ محمد سعید صاحب په حق کې استعمال کړه او الله کامیابي او فتح نصیب کړه. نو زه د ټولو ملګرو او ټولو مسلمانانو د دغې حلقې ډېره شکریه ادا کوم او د الله نه دعا کوو چې الله د هغې هغه ډېر لوی جدوجهد او ډېر لوی محنت او دغه جوش جذبه مینه محبت الله خپل دربار کې قبول او منظور الله وفرمایي. د خلکو د مسلمانانو خپل پیسې هم استعمال کړي او خپل چې کوم دی ګاډي هم راوستل، نوټ هم راکړه، اوټ هم راکړه او د کتاب سره مرسته وکړه، د جمعیت علماء اسلام سره مرسته وکړه. حافظ سعید صاحب چې کوم دی هغې زما ورور هغې کامیاب کړ. نو زه په کومه خولې د دې خلکو شکریه ادا کوم. انتهایی د جمعیت علماء اسلام ټولو چې کوم دی تنظیمونو، د عاملې اراکینو، د تحصیل، د یونین کونسلو، د ویلیج او دارنګې د وارډز په سطح تنظیمونو هم په دې کې بھرپور خپل اخلاص وکړ. د هغې نه علاوه عام مسلمانانو، علماء کرامو، طلباء کرامو، عام مسلمانانو په دې کې پوره چې کوم دی هغه دلچسپي واخیسته او تقریبا 15-20 ورځو نه زیات د خلکو چې کوم دی مسلسل محنت وکړه، په یخنۍ کې محنت وکړه، چا جلسې قایمې کړې، په هغې باندې خرچونه کړي وو. دارنګې د الیکشن په ورځ ګاډي د هغې نه مخکې وروستو پوسټرې، بینرې او دارنګې چې کوم دی هر طریقې سره د اخلاص وکړه. نو زه د ټولو مسلمانانو چې کوم دی شکریه ادا کوم او د دې میډیا چې کوم سوشل میډیا ده هغې هم په دې کې خپل اهم کردار چې کوم دی هغه ادا کړه، د هغې هم شکریه ادا کوم. بلکې د دې ټولو صوبې عوامو مسلمانانو په جمعیت علماء اسلام باندې بھرپور اعتماد وکړه او تقریبا 21 چې کوم دی هغه سیټونه د تحصیل میئرز دا چې کوم دی د جمعیت علماء اسلام راله، دا بھرپور کامیابي ده. سره د دې نه چې بل طرف ته حکومتونه هم، صوبایي حکومت، مرکزي حکومت، بل طرف ته خلکو د پیسو استعمال هم وکړه. خلک عوام مسلمانان او دارنګې کلي او بانډې دیهات دا په پیسو باندې اخیستلو کوشش وکړه، لیکن دغې مسلمانانو پیسې ټوکراو کړې، لالچونه ټوکراو کړه او د کتاب په حق کې خپل ووټ استعمال کړه. د خپل نظریې سره د اخلاص ثبوت یې ورکړه، د علماو سره د خپل مینې او عقیدت ثبوت یې ورکړه او جمعیت علماء اسلام باندې اعتماد وکړه. خصوصا دا د قائد ملت اسلامیه مولانا فضلالرحمن صاحب دا 100 کالو نه کوششونه، د محنتونه او کارکن را بیدارول او صحیح پالیسی او دارنګې چې کوم دی هغه سیاسي کردار او د دې ملک خیرخواهي او د مسلمانانو خیرخواهي دپاره چې کوم دی میدان کې هغې کردار ادا کړه. د دین د تحفظ دپاره هم کردار هغې ادا کړه. ناموس رسالت، ناموس صحابه، ختم نبوت دپاره هغې کردار چې کوم دی باقاعده ادا کړه. دارنګې د دغې غریب عوام مسلمانانو سره د پوره مرستې چې کوم دی تعاون هغې وکړه. د خلکو باندې مهنګایي راله، ادارې چې کوم دی لاړې تباه شوې، قوت خرید دا د خلکو چې کوم دی ختم شه، کاروبارونه چې کوم دی هغه ټپ شو، تجارتونه چې کوم دی هغه ټپ شو. د دغې ټولو حالاتو سر کې مولانا فضلالرحمن صاحب او جمعیت علماء اسلام قوم چې کوم دی هغه ځان له پرې نه ښوده، بلکې قوم سره ملګرتیا وکړه. افسوس دا دی که دغې نورو بعض چې کوم دی پارټو سیاسي، مسلم لیگ، پیپلز پارټۍ، دارنګې نیشنل پارټۍ او دغې د پی ډي ایم جماعتونو، پی ډي ایم نه علاوه نورو جماعتونو د مولانا فضلالرحمن صاحب سره کلک چې کوم دی ولاړ وی. نن به دا بده ورځ خلکو چې کوم دی هغه نه لیدې، خو نن انشاءالله د امید یو کرن چې کوم دی ښکاره شو. انشاءالله جمعیت علماء اسلام باری اکثریت سره په دې صوبه کې منتخب شه
او ان شاء الله دا آینده هغه نور بلدیاتی چې کم سیټ اپ کیږي دا غي د پاره یو پیش خیمه ده او آینده د جنرال انتخاباتو لپاره چې صوبایي او قومي انتخابات دي دا غي نه دا پته لګي ان شاء الله دا غي لپاره پیش خیمه ده او دا غي عکاسي کې چې ان شاء الله په هغه جنرال انتخاباتو کې به هم ان شاء الله جمعیت العلماء اسلام په پورا ملک ان شاء الله کامیابی حاصلې او ان شاء الله قائد ملت اسلامیه مولانا فضل الرحمن صاحب ان شاء الله د ملک آینده چې کوم دی هغه وزیر اعظم او بدای حواله سره ان شاء الله د ملک کې د ترقۍ طرف ته د اسلامایزیشن طرف ته دین طرف ته نور ان شاء الله رغبت د مسلمانانو چې کوم دی زیاتېږي زه بیا هم په دغه اخر کې د دغه ټولو مسلمانانو د دغه حلقې هم او د ټولو حلقو چې هغې جمعیت العلماء اسلام باندې اعتماد کړی دی ډېر شکریا ادا کوم خصوصا د دغه میډیا د ملګرو هم چې سوشل میډیا باندې پوره کردار چې کوم دی هغه ادا کړ زه دایم چې کوم دی هغه مشکور یم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین